Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. So, cardiovascular system باندې زموږ لیکچر سٹارټ وو. په پریویس لیکچر کې مونږه کورونري سرکولیشن ویلو چې هارت ته چې کوم سرکولیشن کېږي پای باندې خبره کړو. نننی لیکچر کې به مونږ په کنډکشن سیستم اف د هارت باندې خبره کوو چې په هارت کې کوم الکتریکل سیګنل چې دی هغه کنډکټ کېږي په کوم پاتوی باندې پای کې چې کوم مسل فایبر انوالو دي هغه به مونږ ویو. بل د هارت چې کوم خپله پراپرټي ده اټو ریتمیسټي پای باندې به خبره کوو. نو ټول نو لومبی کنډکشن سیستم اف د هارت. په هارت زمونږ په هارت کې خپله دا پراپرټي ده چې هغه خپل یو سیګنل جنریټ کوي چې د هغې د وجې نه مونږ دې ته ویو اټو ریتمیسټي. یعنې د هارت خپله یو ایبیلیټي ده چې دی یو خپل الکتریکل سیګنل پروډیوس کړي او هغه سیګنل یو سپیسیفیک پاتوی په ذریعه باندې ټریولینګ کوي تھرو اوټ د هارت خور شي. نو چې کله هغه په اپر چمبرز ته خور شي نو ایټریا چې کوم دي دواړه هغه کنټریکټ شي بلډ ورکي لوور چمبر ته. دغه شان بیا چې په لوور چمبر ټوټل کې دا سیګنل خور شي نو د هغې په ریزلټ کې لوور چمبر یا وینټریکل چې کوم دي هغه کنټریکټ شي او ټول باډي له څه ورکوي بلډ چې کوم دی هغه پمپ کوي ټوټل باډي ته. نو اوس به موږ وایو چې په دې کې کم کم مسل فایبرز چې دي هغه انوالو دي. نو د امپلس کنډکشن سیستم اف د هارت کنزسټ اف د فالوینګ سټرکچر. په دې کې یو څو سټرکچر دي بیسیکلي چې هغه موږ ټولو ته پته وي. ټول نه لومبی څه دی اس اے نوډ. اس اے نوډ ته ویلی شي ساینو ایټریل نوډ. دویم کوم سټرکچر چې دی هغه ای وي نوډ دی یا ارټیرو وینټریکولر نوډ. دریم چې کوم دی ای وي بنډل دی ته مونږ ارټیرو وینټریکولر بنډل یا بنډل اف هس هم ویلی شو. او لاست چې کوم راځي هغه پرکنجي فایبرز راځي. اوس دغه کرنټ څنګه ټریولینګ کوي په دې باندې به مونږ خبره کوو. دا زموږ سره فار ایگزامپل هارت دی. د هارت 4 چمبرز دي، دوه اپر چمبرز دي ایټریا او لوور چمبر چې کوم دي هغه وینټریکل دي. په دې ایټریم کې رایټ ایټریم کې کوم سوپیریور وینا کیوا نیر د اوپننګ اف سوپیریور وینا کیوا. یعنې د سوپیریور وینا کیوا کوم دا اوپننګ کې دی بالکل دې ته نږدې یو نوډ دی، یو مسل فایبرز دي چې هغې ته مونږ څه ویلی شو اس اے نوډ ویلی شو. او دا دې ته مونږ څه ویلی شو اس اے نوډ ته پیس میکر اف د هارت هم ویلی شي. د دغې اس اے نوډ نه امپلس پروډیوس کی دی او دا امپلس راځي ای وي نوډ ته. اوس دا امپلس راځي څنګه؟ دا امپلس تھرو انټر نوډل پاتویز. دا کوم پاتویز چې دي ته مونږ څه وایو انټر نوډل پاتویز. د دغه انټر نوډل پاتویز په ذریعه باندې دی راشي ای وي نوډ ته. کله چې دا امپلس ای وي نوډ ته راشي او ټوټل ایټریا کې خور شي نو د دې په ریزلټ کې څه وشي ایټریا کنټریکټ شي او بلډ چاله ورکي وینټریکل ته. اوس کله چې دا امپلس ای وي نوډ ته راشي نو په دې ځای کې دا امپلس چې دی دی سلو کیږي. دا ای وي نوډ چې دی دا بالکل په فلور اف د رایټ ایټریم کې نیر د انټر ایټریل سیپټم، مطلب د دواړه ایټریا په منځ کې چې کوم سیپټم دی کوم چې دا ایټریا د یو بل نه جدا کړلي بالکل د دې ایټریا په فلور کې نیرلی دلته څه موجود دی ارټیرو وینټریکولر نوډ. د دغه ارټیرو وینټریکولر نوډ ته چې دا الکتریکل سیګنل راشي نو دی دلته سلو ډاون شي. د دې یو ډیره اهمه فایده ده دلته کې د سیګنل سلو ډاون کېدو فایده دا ده چې دا ایټریا چې دا کمپلیټلی څه شي ډیپولرایز شي او بلډ چاله ورکي وینټریکل له ورکي. داسې نه که چېرې دا سیګنل د دې ځای نه سټارټ شي او لوور کم چمبرز چې دي یا د لوور پرکنجي فایبر په دې کې مکمل خور شي نو بیا به وینټریکل کنټریکټ کیږي او په دې ټایم کې دا سیګنل چې سلو شي فایده یې دا ده چې ایټریا کمپلیټلی ډیپولرایز شي چې وینټریکل ته ټایم میلاو شي د پراپر دوباره کنټریکشن لپاره. د ای وي نوډ نه چې دی دا سیګنل بیا راځي اټیرو وینټریکولر بنډل یا بنډل اف هس ته. د بنډل اف هس چې دی دا بیا ډیوایډ شوی دی. دې ته مونږ وایو بنډل برانچز. یو ته مونږ رایټ بنډل برانچ وایو، بل ته مونږ څه وایو لیفټ بنډل برانچز وایو. یو بیا دا د انټر وینټریکولر سیپټم چې کوم دی هغې په بیس دا جدا شوی دی، یو رایټ وینټریکل ته بل لیفټ وینټریکل ته راغلی. د بنډل برانچز ته چې کله هم دا سیګنل راشي نو د دې سپیډ چې دی هغه سیوا کیږي. ولې دلته چې کوم مسل فایبر دی د هغې ډایمیټر څه شي سیوا شي نو د دې امپلس سپیډ چې دی دلته بیا سیوا شي. په لاست کې دا راځي کوم دغه سمال فایبرز شان چې جدا شوي دي کوم ته چې موږ پرکنجي فایبرز وایو. دا پرکنجي فایبر تھرو اوټ د وینټریکل دا سیګنل څه کوي
خور کی نو د دې په ریزلټ کې څه وشي وینټریکل کنټریکټ شي او کم اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه د لیفټ وینټریکل نه باډي ته لاړ شي او کم ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه لنګس ته لاړ شي د اکسیجنیشن لپاره دا و د هارت کنډکشن سیستم اوس دغه کنډکشن سیستم چې دا مونږ د الکتریکل اکټیویټي چې دا مونږ معیار کو د څه په ذریعه د الکتروکارډیوګراف په ذریعه باندې دا الکتریکل اکټیویټي مونږه معیار کو ام سی کیوز لپاره یې زیات تر راخلي چې پی ویو چې دا په ای سی جی کې مونږ ته څه شی شو کوي نو پی ویو چې دا مونږ ته څه کوي ایټریل ډیپولرایزیشن شو کوي چې ایټریا چې دا ستا کنټریکشن نارمل ای سی جی کم داسې شان ریدم چې پای کې کم پی ویو چې ډومبه راځي هغه ایټریل ډیپولرایزیشن تاسو شو کوي دویم چې دا کیو آر ایس کمپلیکس دی کیو آر ایس کمپلیکس دا کیو آر ایس کمپلیکس مونږ ته څه شی شو کوي وینټریکولر ډیپولرایزیشن چې دا وینټریکل کله کنټریکټ کیږي مونږ ته دا اکټیویټي د هارت کوي بل پلاس کې ټي ویو دی ټي ویو چې راځي مله ټي ویو به مونږ ته څه کوي وینټریکولر ریپولرایزیشن چې وینټریکل کله په ریلیکس فارم کې او دا دوباره څه کیږي فیل کیږي اوس یو مونږه ډیپولرایزیشن ویو یو کنټریکشن ریلیکسیشن مونږ ویو نو کنټریکشن ریلیکسیشن چې دا میکینیکل اکټیویټي اف د هارت دی او ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن دا الکتریکل اکټیویټي اف د هارت دی نو دا ونننی لیکچر په دې کې مطلب د چا څه قسمه کوېسچن تاسو کولی شئ ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو ته د هغې انسر درکو. تھینک یو.